أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا أو ياد كها غورز يا مانادا ويروا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلق لرا یوم دہاغ ورزنا نبعثو چمون برا پورتکو من کل امت دہر امتنا شہیدن گواہ ثم لا یؤذنو بیا با اجازت نور کولے کیگی للذین ہاغ کسانو تا کفرو چ کفر کڑے چ خپل عذر پیش کئی ولا هم یستعتبون او نبد دوین طلب د توبے کولے کیگی چ توبہ باسی چ قبولے کو درلا نو توبے بهم بیا نبت طلب کیگی او کئی نو قبلیگی بهم نا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ او هاغ وقت چه اوی نی هاغ کسان چه ظلم کڑے عذاب لرا فلا يخفف عنهم پس نبشی سپکولے دوینا دا عذاب ولا هم ينظرون او نبدویت محلت ورکولے کیگی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ او هاغ وقت چه اوینی هاغ کسان اشرکو چه شرک کڑے شرکاءهم شریکان خپل اغباتل خدایان و معبودان خپل قالو نوبوئی دا خلق ربنا اے زمانگ ربا هؤلاء شرکاؤنا الذین دیدا هغه شریکان زمونږ هغه کنا ندعو من دونک چې مونږ برا بلل علاوه ستانا مونږ به عبادت کو د دوی بغیر ستانا فالقوا الیهم القول نو پس وبغرزوی دغه شریکان دی خلق تا القول دا خبره یعنی جوابا ورته وایي انکم لکاذبون چه بیشک یی تاسو خامخا دروغ وینکی وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ او پیش بکی دوی اللہ تا پدغی ورز باندے السلم اغی تابداری لرا وَزَلَّ عَنْهُمْ او رکب شد دی کافرانو مشرکانونا ما حغس کانو یفترون چه دوی بدزان نجوڑول الذین کفروا هاغ کسان چه کفر کڑے وسودوا عن سبیل اللہ او مناکڑی دی خلق دلار د اللہ نا زدناهم من بزیاد کو دوی لرا عذابا فوق العذاب عذاب د پاس د عذاب بما كانوا يفسدون په سبب د دې چې دوی به فساد کول او دوی به ورانی کول ويوم نبعث في كل امه او هاغه ورځ چې مونږ برا پورته کو په هر امت کې شهیدن علیهم گواه په دوی باندې من انفسهم د نفسونو د دوینا وجئنا بك شهيدا او من براولو تعالی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ علی هؤلاء پدی خلق باندے ونزلنا عليك الكتاب او من نازل کرے دے پتا باندے اے نبی علیہ السلام کتاب لرا قرآن پاک لرا تبیانا لکل شیئن چه خو وضاحت دے مکمل بیان دے دا ہر ضروری چیز وہدن او ہدایت دے ورحمتا او رحمت دے وبشرا للمسلمین او زیر دے دپارد مسلمانانو